السلام علیکم. سلامونه، نیکی هیلي او احترامات د مين ډک قبول کړئ. قدرمنونکو، زم احمد فراز او تاسو په خپل یوټیوب چینل باندې هرکلی وایم. هغه ټول ملګري چې موږ سره کوم زاړه دي نو دي لازمن زمونږه چینل یا د پروګرام چې کوم دی نو هغه دی لازمن لایک هم کړئ او خپل ملګرو سره د شیر هم کړئ او کوم ملګري چې نوي دي نو هغه دې موږ سبسکرایب کړئ، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زموږ چې کوم فیسبوک پیج دی هغه دې فالو کړئ او زموږ ټیک ټاک پیج دی هغه دې هم فالو کړئ. قدرمنونکو، د دې ورځې مخکې مې ویډیو جوړه کړې وه چې حکومت پاکستان د 10 جولای نه پس په اپریشن چالو کړي د افغان مهاجرینو خلاف. هغه غیر قانوني افغان مهاجرینو خلاف چې سره قانوني دستاویزات نه. نو په هغه سلسله کې پرون چې کوم دی او نن دوه کې دغه شوي دي ډیولپمنٹ شوي دي. یو خو دا چې ډېر اکاونټس لګیا دي، د بینکونو اکاونټس کوم دی هغې بلاک کېږي، ورسره چې کوم دی سیمونه هم بلاک شو، سیمونه بلاک شو، سیمونه لګي بلاک کوي به او چې کوم دی نو اکاونټونه چې کوم دی سه لګي بلاک کېدو پر څه ترتیب جوړېږي. یو دین علاوه د پیښور چې کوم دی سره 15 زونز یا سیکټر کې تقسیم کو، کاغه آبادی لحاظ سره وي، کاغه کاروبار لحاظ سره وي، که بازارونو لحاظ سره وي. خو چې کوم زمونږه د سی پېښور دی نو هغې دې ته به تقسیم کو چې کوم علاقو کې کوم لحاظ سره اپریشن کېږي او څوک په دې ذمهواران دي. ځکه چې دې ځل حکومت باقاعده ډېر سخت اکشن اخیستی دی او چیف سیکرټریز او آی جي ته ویلي تاسو موږ ته ډیلی بیس باندې راپورټ کوي. هغه سلسله کې چې کوم دی حکومت لګیا دی خپل کوټلي ګامونه اخلي، خو ترمنځ سره ستونزې هم را روانې دي. هغې کې وړومبۍ ستونزه چې کوم هغه دا ده چې یاره 123 درخواستونه راغلي پېښور های کورټ ته. په هغې کې کوم سیاسي ورکرز دي، کوم ډاکټرز دي، کوم وکلا دي، هنرمند دي، فنکاران دي چې هغه به طور سیاسي پناه پاکستان ته راغلو، ځکه چې هلته د طالبان حکومت د وجې هغې هلته ژوند دی ته ګران او دې سره سره د هغې UNHCR سره هم رجسټر شو د سیاسي پناه په طور باندې. نو 123 درخواستونه پېښور های کورټ ته راغلو او پېښور های کورټ هغې له لغوندې کې ریلیف ورکړو. حکومت ته دا ووي چې یاره باقاعده تاسو اوو ورځو کې دننه د دې مسلې حل راوباسئ او د دې شناختو کې یو ترتیب ور جوړ کړئ چې کوم کسان سیاسي پناه لحاظ سره راغلي او موږ ته پته چې هلته ځین دی هلته د جان ته خطره ده، ځکه دا یا خو سیاسي ورکران دي یا وکیلان دي یا ډاکټران دي یا انجینران دي یا دا کسان دي چې امریکن کمپنیانو سره کار کړی دی او د UNHCR سره رجسټر دي او پناه په طور باندې ته راغلي دي. مختلف چې کوم 123 درخواستونه چې کوم راغلي د 123 درخواستونو کې تقریبا 15 نه زیات وکیلان دي چې هغې د سایلینو طرف نه پیش شو او بل سیټ ته چې کوم حکومت طرف نه چې کوم اډوکیټ جنرال دی، اسسټنټ اډوکیټ جنرال ډیشن هغه هم پیش شو او دا یو اوو ورځو عارضي ریلیف دی چې حکومت په دې سلسله کې څه ترتیب کوي چې کوم سیاسي ورکران دي او کسان چې کوم ځان ته خطره ده نو دې باره کې به حکومت ته اوو ورځې ورکړي چې تاسو خپل موقف عدالت ته وروړئ. خو یو خبره دا چې کوم کسان غیر قانوني دي ای خو به ځي، ای په هر حالت کې به ځي، کاغه کاروباریان دي، کاغه نوکر پیشه دي، او کاغه روزګاریان دي، او کاغه مزدورکار دي، او کاغه ارنګ دي. دا هغه ټول کسان دي چې کوم د کیمپونو نه راغلي په خاریه کې پټ شوي دي. دا هغه ټول کسان دي چې د پنجاب سند نه راغلي او دلته پټ شوي دي. صحیح شو جي. نو دا د دې خلاف اوس اپریشن چالو کېږي باقاعده، دې کې څه دو رایې نشته. نو یو ځل بیا مونږ خپل مقامي کسانو ته هم دا وایو چې یو خبره خپل طرف نظر ساتئ او چې تاسو کله کورونه چاله ورکوئ نو یې دپاره باقاعده د پولیس نه ویریفیکیشن لازمن کوئ چې هسې نه حکومت څه وایي اپریشن چالو کوي او هغې کې تاسو ته څه مسایل جوړ شي. قدرمنونکو، د هغه معلوماتو چې موږ تاسو له درکړو دې سره سره چې کله نوي معلومات راځي موږ لازمن چې کوم دی تاسو اپډیټ کوو. که تاسو ته زموږ د ویلاګ او معلومات بهترین او ښایسته ښکاري
یو خو زموږ چینل چې کوم سبسکرایب کړئ او نور مګو سره هم شیر کړئ چې چرته اوسېږي آباد او بریالي اوسېږي خپل دعاګانو په مو ساتئ. پاکستان همیشه زنده باد.